بنگاو بندو سیب دا لیٹ مڑ کا چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون. سورہ نحل شروع باغی کی آیت مبارکہ یوسل سوار دولسم نمبر آیتو دشپگم باب آخرنے آیت ذکر کی دو بدی کی دعوت صورت تا و تخفیف کی ذکر کی دا صورت ابتدا سردا متعلق دے او بدی کی تخفیف دا بیانی کی جلتی مکوئی چا عذاب دا اللہ راغلے دے یا دا ضرب پا مانا دا جعل سردا او دو مفعول غواری اللہ دلتے مثال بیانی مراد دا دین دا دے یا دی مکی والا خلق دی تفسیر تسہیل کی ذکر کی چی دا دین مراد دا عام دی خودل دا نکیرہ ذکر کری دا یو کل ذکر کرے بس ذکر یو کلی والا دا اللہ جل شانہ ناشکر شروع کی اللہ جل شانہ باغوی باندې عذابنا هغه راولی او دا اللہ جل شانہ دا طرفنا عذابنا نازل شي او چې کله کم خلق دا اللہ شکر کئی دا اللہ شکر ادا کئی هغه انسانان دا اللہ پاک ورست ورز نعمتون سوا کئی او نعمتون ورد زیادی دا دیو جنا اول طلاق چی ملاو شیره آغا پا ناشکری باندې ملاو شیره چی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کم بیبیوا ابراہیم علیہ السلام لار نو ابراہیم علیہ السلام وی صحال لے آغی ورد بس دا ناشکری الفاظ استعمال کرل نبی ابراہیم علیہ السلام بی بی دوی وی چکل دی خاون راشی خاون دوی چی خپل چوکٹ دا درشل بدل کا اغبی زجر دروازه دا بدلول غواړي نو د دې وجنا چې کله هغه راغی نو هغه ورته وی دغه شانتي او سپینګری بابا راغله او دای خبره وکړه چې کله دا واقعیا ذکر کړه هغه ورته بس اخذ له طلاق ورکوي چوکټ د بدل مطلب دا چې بس داخله طلاق نو د ټولو ناولنې طلاق چې ورکړل شي هغه په ناشکرۍ باندې ورکړه د اسماعیل علیه السلام خپل بیبي لا کله کله دا بډایګانی یا دا بډاګانو مګلوي بس دا اسرائیل نه راځي چې دا سارا نو واخد چې دمشم نو چرته وزنانه وا هغه یو ماشوم قلارو چې نه قلار جو هغه د आवाज کړه دی جو طالب بلاره باندې روانو جو طالب کوم بل سکار نه جو دا کور والته دروازه ډبو الله هغه ورته سوګي بس اسرائیلیم هغه ورته سغواړي سجلې وی په یالک بس راغلم دا سات اخلم هغه وی هغه ما شونډه او دادی یو سورج روسته براشي زمانہ بواخلی او وزا چې سورج تیری شي دی دوباره راغله دروازه ډبول وی سوګي وی اسرائیل وی سکه وی تاوی چې سورج روسته راشه بیا زمانہ روح واخلا هغه خزي ورته روغ او رنزورم د بګی شروغ رنزورم نه پیژنې نه جوړ سوک دیو ساره چا نه اخلي نو بیا چې کله اسرائیل لا شي ساخلی دا ډیر زیات ګران کار دی او ډیر زیات ګران معاملې ده الله دې ټول مسلمانانو ته آسان کړي د دې وجنا شکر دلته دا مراد قریه ذکر کړی د دینه مراد یو کله دی
یا دویم علما ذکر کوي چې د دین قومي سبا مراد دی په 20مه سپاره کې 15 14 آیت کې و تذکرہ راځي وای دا داسې کلیوالو چې الله په دوی باندې ډیر زیات نعمتونه دا کړو او دوی یو دوه غرونو په منځ کې وبه جمع کړوي او علما ذکر کوي چې د ډیم ایجاد چې کړی دا د قومي سبا کړی دی او هغه ډیم په ذریعہ باندې به د دوی چوت کلیو په هغه به وبګول او د دوی فصلونه او میوې به کېدلې او دغه دغه 15 کلیو دا یو بل ته نږدې نو بدی کې به وزنانه په سر باندې ټوکرې کې خو دا چې په کله باغ کې مزل کو او طلب ډېر وګدم باغونه وو د دې دا ټوکرې به د میوونه ډک شي و او داسې امن پکيو چې وزنانه به درې ورځې پر پسې سفر کوو هغه د بچا نه قتل داغه بچا عزت به احترامي به عزت دا نه کولا او دوی یو بل د ډېر نږدې کله چې دوی د الله جل شانه ناشکری شروع کړه الله جل شانه په دوی باندې عذاب راوستو سیلاب او دا او هغه هر څه دی وړل او هغه هر څه ور بیکار کړل چرته یو نیمځيږي با یو دانه مرخنۍ ونه دا براخت او نور سيزونه بنو زګه دوی د الله پاک ناشکری وکړه او دوی د الله د اطاعت د الله د عبادت په ځای باندې د بوتانو او د هغه عبادت شروع کو نو الله جل شانه د دوی په ډیم باندې دا منګکان او دا مسلط کړل او بس د دې دا یخونار سه وخړل او بس شو هغه اخلاص شوی لکه دا بم باندې من مسلط دي وګوره به شو نه غړ غړ مګری په لارو کې ګرځي دا لاسه کې بس په ګټون دقیق اکثر زنانو ډیر زنانې به کې چچریم دي د چانه پوزې چل او د چای ګد چل لیاو دا واقعا مونږ اورل الله بخبله نو هغه به هم مسلط شوی دي بلاره کوڅو کې د شپې لګ نا وخت راوځل لګي په شوګانو په شان دي را منډي وي نو بس الله دې په باندې خپل رحم وکړي یا د دین مراد په بنی اسرائیلو کې سخلق ول الله ول ډیر زیات مال او دولت ورکړو او ډیر زیات مال او دولت وسرو هغوی دغه مال ناشکری وکړه دغه دولت ناشکری وکړه دغه رزق ناشکری وکړه نو الله جل شانه باغوی باندې او داس ناشکری وکړه یو عالم ذکر کړی دی چې په دغه رزق باندې باغوی او د سونه وچول او الله په داسې قحط را وستو چې بیا کم سيزونو باندې هغوی واړه بول او د سوجو هغه خوراک کول اما مشهور قصه د بخیل یو سړی روانو په لار باندې مرخنه وسره وی هغه یو زو غوړې مور شو جنوري په لاره کې ارتاوي کړی دای سوت نو چې بل سړی دی وخري نو باغې باندې واړه بول وکړل د لاړو په سفر واپس راغی چې کله ازید را ورسید ډیر زیات تګ وږی شو نو چې کله مرخنه ولې دي نو الکه کې دې چې دا دارو نه بچ وخت د لري وا جو هغه خړل بل اخر دا چې هغه کم باندې واړه بول کړو هغه ټولي مرخنه سکړي آی په خپل وخړي ما بوختو خلک سوې د بل بلاره کوي مکه باغ لار باندې باغ کوي په طرف باندې ولې سشي بخپل لار شي نو هغه د بل ته چې لکه څوک به وخوري نو هغه مرخنه سکړي هغه بخپل وخړي نو باز خلک هغه صحیح هغه ناشکری وکي نو الله جل شانه د نعمت واخلي او چې نعمت واخلي کله د بچی په شکل کله د یو بیماری په شکل کې قسم طریقې د عذابونو په یو طریقه ده بس سیلاب راغی او باران راغی دغه نه بلکې کله د اولاد په شکل کې کله د مال په شکل کې کله د بیماری په شکل کې بس په قسم عذابونه دي خو موت به بوئی ګونه موت بس مړه دا بیماری ده نه بس الله ته رجوع ده په دې کې مطلب دا چې انسان الله ته رجوع وکي او الله جل شانه د توبه تائب شي او بل قول بګیداله اکثر مفسرینو دې قول د رجوع کړی دا چې دا د مکه خلق ول عرب چې د عرب دوه ډاکی دا کول خو د مکه خلقو د بیسنوي زکه چې دا د سیدنا ابراهيم عليه السلام دعا وا لکه سوره عنکبوت کې غالبا راځي یجوبا الیه چې دې ته د امیر اخکل شي کې دي او په دې کې هر قسمه میوه داوي خو دغه خلقو ناشکری وکړه دغه نعمتونه ان ناشکری او دا شروع کړل
نو الله جل شانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته تکلیفونه دا شروع کړل. یو حدیث کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو واری کور تراغه باغه وخت کې خو د رزق ډیر زیات کمی او 2-3 ورځې پس په رزق چرته اوس سیز میلاو شو هغه به وخړو نو یو دانه ولی دا غي چوته کړه وای وخړه او بیا ډیر سخت غوسه شو وی اې د الله بتاوس دا د الله د رزق قدر وکي د الله د رزق ناقدری مکوئ لکه نن بس زو په کورونو کې ماشومان دلی او بس لوی سړي او خزي دا به ګرځي دام نو چې دا رزق دی دا سړي او چې یو ټیم به کم شي چې بیا وای د خاون په کور کې ما سونه لیدل بس ټول عمر خوريس کی خو یو ورځ ورته کم شي نو دا ولی اکثر زنانه ناشکری کوي بس د رزق خیال نه ساتي د شکر خیال نه ساتي د بوټو خیال نه ساتي اکثر چې تو ګوري په دین الو کې دا بوډي ار صبر راځي دا رزق بنالو کې بروتي او دغه ناله ټول کډرو ته ودی نو د رزق ټول په کډرو د رزق حواله سره ملاويږي نو سبا الله پاک پر اخره ولي ځکه موږ بخپل د رزق نه قدر کوو بیا نسبت نور خلقو ته کوو وی ظالم کومران دی دا دی هغه دی بس رزق قدر مسلمان له بخپل بکار دی چې د رزق قدر کوي رزق ناشکری نه کوي او د رزق قدر وکي الله پاک وی ولا ان شکرتم لازیدنکم نو تاسو له بزدا رزق سکم سیوا کم او که تاسو ناشکری ہوگا ان عذاب لشدید زما عذاب ډیر سخت دی والله دې په باندې رحم وکي الله دې موږ تکالیف د عذاب نو ساتي نو دینه دریم مراد سره هغه د مکی خلق دي زکه چې الله جل شانه په مکی والا باندې ډیر زیات نعمتونه غړو په دوار ابراهيم عليه السلام باندې بلکې الله جل شانه دوی د نعمتونو ورکړل کتاب ورته راولې کو مکی والا پیغمبر ورته راولې کو او دغه حرم شریف بوجه باندې دوی د مزه هر څه کولې او بلکې دوی د هغه ناقدری وکړه نبی عليه السلام له تکالیف ورکړل صحابه له تکالیف ورکړل او هغه د تکلیفونو شروع کړل نو دا غ نعمت ناشکری او ناقدری وکړه الله به داسې عذابونه راوستل بلکې عبد الله ابن عباس فرمای چې دوی ته د عذاب د ښکارېدو لکه سړی چې بر د اسمان طرف ته ګوري دا لوګي ښکاری نو دغه شان دی به دوی ته بیا دا لوګي دا ښکارېدل او نبی علیہ السلام خیری وکړي وی الله په دوی باندې قحط مسلط کا څنګه چې د یوسف علیہ السلام په قو باندې هغه قحط مسلط شو په دوی چې کله قحط مسلط شو او قحط براغه وای دا خلک دومره زیات ذلیل شول چې دوی به دا اډوګي بیا ریجول او هغه به خوړل او د سرمنی دا به خوړي د زناورو حرام او واړه بول یو عالم ذکر کړی دی و یو کس بوړو بول دکیناس دی بزرا د غل کیناس دغه واړه بول بیرغ استل غټ بول هغه به خوړل دومره قحط پی راغلو نبی علیہ السلام بس ابو سفیان راغه او ورته وی اے د الله رسول د لوی خلق ګناګار بلکې دا واړه او د بیان بسکی نبی علیہ السلام یو روایت کې راځي چې د مدینې نه ولا خوراک راوغختو او چې دوی د خوراک دا جاری کړي او بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه الله جل شانه دا غوینه قحط هغه لري کو د دې وجنا او بیا چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی په مدینه منوره کې کم برکتونه دار راغلی ول د ابوبکر صدیق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی دغه يهود سبایان را پاسیدل عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما بیا مدینه کې دا خوشحالی او دا په نظر باندې برکت په نظر نه راتلو بیا وروسته د عمر بن عبد العزيز رحمه الله په دور کې چې هغه د انصاف یو تل قائم کړی او ما یو ورځ ویلوم دا خبره چې داغه داسې عدالو چې کله زکات به ورکه خلکو ته زکات خلکو ته ورکو اهل کتابو ته ورکو اخر دا به چا ودونه به هغه ورکه پوج لورکه یو بل اخر کې دا بس هر څوک د زکات څوک مستحق نشته هغه حکم وکړو وی یا کم پیسې دا دینار دا درهم جبات دي په دې باندې رزق واخلي او د غرونو په دې سرونو باندې وچنګي چې دا مرغۍ راشي او دا اخري دا داسې بادشاہي وا نو په هغه دور کې بیا مدینه کې برکت او دا راغلو نو په دې آیت کې دغه خبره ذکر کړي وضرب الله مثلا قريه كانت
بیان کړی دی الله تعالی مثال دی وکړي چې امن والو مطمئنتن بقلار او په اطمینان سره یاتیها رزقها رغدا او راتلو باغوی ته خوراک من کل مکان د هر زینا فکفرت بانعم الله نو ناشکری وکړه د نعمتونو د الله تعالی لوی نعمت سو باغې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثتو چې دوی تراغه دوی داغي سوکل ناقدر وکړه فازاقها الله لباس الجوع والخوف نو وسکو هغوی ته الله تعالی جامې د لوږې او د یری په سبب د هغه کانو یصنعون چې هغوی چې دوی همیشه کول د لوږې د لباس ورته ول وغوښتو یو لباس کې درې پیدا دي چې کله سړی د لباس نه کنه مثلا سړی غسل کوي د خپل بدن ته وګوري در ځان څه شي ښکار شي ته به اجازه څخه پیرک د کسم خو چې کله لباس واچي او بیا خېسته لباس واچي نو بیا د حسن د لباس سره خېسته شي او که سړی څخه لباس اغوسته جو دی سره څخه ښکاری نو دغه شانتي جامې د بدن لباس دی خپل سپینې جامې اغوستي نو دا انسانو سره خېسته ښکاری او دویم دا جامې د بدن نه بارا چې د ګرمۍ لپاره د ګرمۍ نه پټواله دي د یخنۍ نه د یخوالي په وجه باندې پټواله دي او علماو ذکر کړي چې د دې دا تشابه ولې ذکر کو مشابه والے چې کله کله انسان باندې لوګ راشي نو د دې انسان په مخ او په دې هر څه کې اندازه لګي چې د دومره لوګ لګي د الله دومره وګي دي نو هغه هر څه څنګه هغه ظاهريږي نو دغه ذکر کړ ولقد جاءهم رسول منهم او وس په دې کې دیم خبره ذکر کړي راغله دوی ته رسول چې هغه نعمت عظما ذکر کړي چې هغه نعمت سو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثتو او بیا باغ کې دو پیدا وي یو خو د دوی د جنس نو او بل د دوی د نسب او د دینو وس د انسان په شکل انسان خو د انسان په مقابل کې د زناور هغه د لپاره جوړه دا څومره نامناسبي نو هغه د انسان په خبرو څه بويږي نو الله پیغمبر راولې خو د دوی د جنس نه راولې او د دوی د نسب نه راولې خو دوی بیا هم داغه نعمت عظما نه انکار وکړو نو فکفرت بانعم الله نو دا هغه چې ناشکری وکړه د نعمت د الله تعالی فکذبوه نو دوی هغه د دروغجن وي فاخذهم الله نو دا دغه تفسیر دی فازاقها الله نو وین ول دوی لر الله تعالی فعذابون د دوی وهم ظالمون او دوی ظالمانو یعنی چې کله دوی پیغمبر ناشکری وکړه او پیغمبر ته د دروغ نسبت وکړو الله پاک دوی د عذاب وجه ونیول او دوی سو ظالمانو د ظلم نه مراد دلته کفر دی او شرک دی چې دوی کفر او شرک اختیار کو بدعت او دای اختیار کړ الله جل شانه دوی په عذاب باندې ونیول الله دې موږ ته د صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك